ما اوس هم دا خبرې سوځئ چې زما وړوکي ورور زما د مور تپوس وکړي چې د بابا ډیوټي به کله ختمېږي، بابا کور ته ولې نه راځي، بابا به کور ته کله راځي. زما کشران اوس هم په اختر کې د بابا په تمه وي، زموږ اختر اوس هم په سلیمو تېرېږي. اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون. د مجلس مشرانو او ناتو عزتمندو مېلمنو السلام علیکم. نن چې په دې عزتمند مجلس کې ما ته په کومه موضوع د اظهار مکمل شوې ده هغه ده د شهدای خیبر پښتونخوا پولیس قرباني. عزیزانو، یو مسلمان چې د الله په لار کې قرباني ورکړي او د خپل سر قرباني ورکړي، غیرت وکړي، نو بل طرف ته د الله جل جلاله د غیرت هیڅ مثال نشته. او د الله تعالی په لار کې قربان کړي شوي دپاره به الله تعالی څه تیار کړي وي. فرمایي ای بنده تا په ما غیرت وکړو، اوس زما هم د غیرت سیله وګوره او دغه جنتونه او د الله تعالی ټول نعمتونه د شهید په انتظار وي. ګورم چې تا ته نو د څه سره تشبیه درکم، ګورم چې تا ته نو د څه سره تشبیه درکم. ګل سره ازګري د سپومې په مخ داغونه دي، مور پسې جاړه د شهید رتبه اوچته ده، مور پسې جاړه د شهید رتبه اوچته ده. ټول عمر یې ګوره په دې قبر کې لالونه دي، نه به یې کړي خراب د دوزخ تورو د دنیا خورا، نه به یې کړي خراب د دوزخ تورو د دنیا خورا. دا د الله دوست دی، په قرآن کې لیکلي دی. کله چې د شرګردۍ په دې سور دور کې چې په سروټو ګرځېدلو، په دغه دور کې چې سرونه کټ کېدلو، نو د خیبر پښتونخوا پولیس هیڅ قسم قربانۍ نه هم نه دی رسته شوې. خیبر پښتونخوا پولیس هیڅ قسم قربانۍ نه هم نه دی رسته شوې او خپلو سرونو نذرانې د وطن د چمن د وبکولو دپاره ورکړي دي. په دې کې زموږ د وطن د مینې نه سرشار ځوانان موږ ته مخامخ دي، لکه شهید اشرف نور، شهید صفت غیور، شهید ملک سعد او دغه شان د وطن ډېر پتنګان زموږ د سیمې شهیدان دي. په دغه شهیدانو کې د یو شهید کانسټیبل انور شیر خان زوی زه نن تاسو ته مخامخ یم. جناب صدر، کله چې زما بابا شهید شو ما ته اوس هم د هغه ورځې د نور ګرمایش او د شپې تیاره یاده ده. ما ته اوس هم یاد دي چې زما مور زما بابا پسې د څوک چغې وکړې. ما ته په کور کې د خپلې خور تور سر د لیونتوب منډې یاد دي. ما نه هېرېږي زما وړوکي روح به تپوس وکړو چې لالا دا څو شو او لالا دا څو شو او زما نیا اوس هم په ړندو سترګو د خپل زوی لارې ته ګوري. مونږ کله چې سوچ او ماشومان سم دي، زما د مور هغه پټې پټې سلګۍ ما لیونې کوي، زما د مور هغه پټې پټې سلګۍ ما لیونې کوي. عزیزانو، ما اوس هم دا خبرې سوځئ چې زما وړوکي ورور زما د مور تپوس وکړي چې د بابا ډیوټي به کله ختمېږي، بابا کور ته ولې نه راځي، بابا به کور ته کله راځي. زما کشران اوس هم په اختر کې د بابا په تمه وي، زموږ اختر اوس هم په سلیمو تېرېږي. زموږ اختر اوس هم په سلیمو تېرېږي. خو نه، یو ګټه مې وکړه، ستا دا قرباني به دا زموږ سیمه ګلرنګ کړي، ستا دا قرباني به دا زموږ سیمه ګلرنګ کړي، ستا توی شوي وینه به خاموشه دغه جنګ کړي. ته خو ترې نه لاړې د شهادت مرتبه دې ومونده، ته خو ترې نه لاړې د شهادت مرتبه دې ومونده. ستا دا لیوني به د دشمن په کور ماتم کړي. د دشمن ګیره مې د ځان نه په خپله ختمه کړه. کمزوري ماشوم د حوصلې او د فولادو دیوال یې رانه جوړ کړو. زما مور زما بابا پسې اوس هم جاړي، زما مور زما بابا پسې اوس جاړي، خو ما د وطن دپاره سر قربان کولو ته هم تیاروي. جناب صدر، زما کور والا اوس ما ته بابا په نظر ګوري او دشمن ته هم ویل چې زه هم هغه وینه یم چې نه زما د بابا په شکل یېرېدلي او نه به د دوی په شکل ویېرېږي. زه هم هغه وینه یم چې نه زما د بابا په شکل یېرېدلي او نه به د دوی په شکل ویېرېږي. خو فرق دا دی چې ته پټ راغلی وې او موږ ناخبره وو. اوس خو د انتقام جذبه او د وطن مینه زما مور ما کې دونه را پیدا کړه چې د څپېړې جواب به په څوک درکوم. اوس خو د انتقام جذبه او د وطن مینه زما مور ما کې دونه را پیدا کړه چې د څپېړې جواب به په څوک درکوم. تر خپل تقدیر اختتام په دې دوه شعرونو سره کول غواړم. دا توره وردي د ما د ښکلې بابا نښه ده
دا توره وردي زما د خپلې بابا نښه ده هغه د شهادت ډنډه زما په زړه کې خښه ده او راشئ دشمنه مخامخ چې په پرزور شو راشئ دشمنه مخامخ چې په پرزور شو ستا د پټګزار لوبه والله کو زما خوښه ده خیبر پختونخوا پولیس زنده‌باد شهدای پولیس زنده‌باد پاکستان پاینده باد